که ته غواړې چې د 100 غلامانو د آزادولو ثواب روزانه وګټې، په عملنامه کې د 100 نیکۍ ولیکلی شي او 100 ګناهونه ترې وران کړلی شي، او د شیطان د شر نه ټوله ورځ محفوظ او د قیامت په ورځ په داسې حالت کې راشي چې ستانه بهتر عمل راوړونکی به بل څوک نه وي. نو که دا انعامات حاصلول غواړي، نو نبی علیہ السلام مبارک په حدیث مبارک کې یو آسان عمل ښودلی دی. که هغه عمل د خپل کو، نو دا انعامات به ډېر په اسانه باندې ترلاسه کړي. راځئ چې هغه وپېژنو. د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي څوک چې د ورځې 100 کرته دا کلمات ووایي، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، نو دته به دا انعامات الله ورکی چې د 100 غلامانو د آزادولو ثواب به ورله الله ورکی. په عملنامه کې به 100 نیکۍ ولیکلی شي، 100 ګناهونه به ترې وران کړلی شي، ټوله ورځ به دی د شیطان د پنجې نه او د هغه د غلبې نه او د هغه د شر نه محفوظ تر د ماښامه پورې. او د قیامت په ورځ به په داسې حالت کې دی راشي چې د نه به بهتر عمل راوړونکی بل څوک نه وي. هغه کس به ترې بهتري چې چا د ده نه زیاته پیرې دا کلمات ویلي. سبحان الله، څومره بهترین انعامات په الله ورکوي، څومره آسان او څومره مختصر عمل دی. الله زمونږ د بخښنې دپاره بانې لټوي، زمارونو چرته د دې عمل نه غافله پاتې نشو، چرته د دې انعاماتو نه محرومه پاتې نشو. بل حدیث مبارک واوره. نبی علیہ السلام مبارک صحابه کرامو ته ویل چې په تاسو کې داسې څوک شته، داسې یو کس شته چې د هغه د عملنامې نه 1000 ګناهونه وران شي او 1000 نیکۍ ترلاسه کړي. د حدیث ته سوچ کوه، روزانه 1000 ګناهونه چې ستا د عملنامې نه ورانیږي او 1000 نیکۍ پکې سیوا کیږي. نو صحابه کرامو کې یو کس ویل چې د الله پیغمبره من کې داسې څوک دی چې روزانه 1000 نیکۍ وګټي یا 1000 ګناهونه د هغه د عملنامې نه وران شي؟ نو نبی علیہ السلام ورته وفرمیل څوک چې د ورځې یو آسان عمل ورته ښیي، دومره آسان چې ټیم هم پې مختصر لګي، انتهایي آسان دومره دی چې زموږ ماشومان هم ویلی شي. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل څوک چې د ورځې 100 کرته سبحان الله وایي. ګوره دې ته سوچ وکړه، صرف سبحان الله چې 100 کرته وایي، نو 1000 ګناهونه د عملنامې نه ختمیږي او 1000 نیکۍ څه دي دا دته حاصلیږي. دا حدیث مبارک مسلم کې نقل دی، خو الفاظ یې لږ بدل دي، او کتاب د حمیدی یعنی جمع بین الصحیحین کې په دقه دغه سره نقل دی. دا څنګه چې درته ما بیان کړو، څومره بهترین فضیلت الله جل شانه څه کوي ورکوي په دې باندې. او بل حدیث مبارک کې راځي، مومن هغه دی چې څه ځان له خوښوي هغه بل مسلمان رور لم خوښ کړي. نو که تاسو دا اذکار او دا انعامات او دا وظایف د ځان دپاره خوښوئ، نو د بل مسلمان رور دپاره لازمي خوښ کوئ، هغوی ته ورسوئ. نو چې هغوی دا عمل کوي، هغوی له به هم الله پوره ثواب ورکوي او ستاسو به هم پکې حصه وي، ځکه چې ستاسو په واسطه به وررسېدلي وي. وصلی الله علی النبی الامین. څوک چې عمرې له لاړ شي، نو دی به هلته پوره مونځ کوي که سفرانه مونځ به کوي. د دې مسلې تپوس بعضې ملګرو کړی دی، نو ځان پې باندې پوهه کوي. ګوره جي دا خو تاسو ټولو ته پته ده چې یو کس عمرې له لاړی او په حرم شریف کې د حرم په امام پسې مونځ کو، نو مونځ به پوره کوي، 4 واړه رکاته به کوي. ځکه که ته مسافر هم یې، خو چې ته کله په مقیم امام پسې مونځ کې، نو بیا به 2 رکاته نه کې، 4 واړه رکاته به کې. خو انسان کمزوری دی، بعضې وخت د څه عذر په وجه باندې جمع ته حاضر نشو، جمع ته وشوله، یا په کمره کې په بلډینګ کې پروت دی، بیمار دی، تکلیف دی ورته، جمع ته حاضر نشو، هلته ځان له مونځ کوي یا ملګرو له جمع ورکوي، نو دی به 100 رکاته کوي. ګوره جي مسله دا ده چې کله ته عمرې له لاړلې او ستا دا اراده وه چې په حرم مکی کې به زه 15 ورځې یا د دې نه سیوا تېروم، نو ته په لاره خو مسافر یې، وررسېدو پورې خو مسافر یې، خو چې کله هلته ورسېدې نو ته به مقیم حسابېږي. ته به بیا سفرانه مونځ نه کوې، که تا ځان له مونځ کوو که جمع دې ورکوله په کمره کې ملګرو له، نو ته به پوره 4 رکاته کې د ماسپښین، مازدیګر او ماسخوتن. او که نه ستا په حرم مکی کې د 15 ورځو اراده نه وه، بلکې د دې نه د کمه اراده وه، نو ته بیا مسافر یې، که تا ځان له مونځ کو یا د چا له جمع ورکوله، نو دا یاد ساته چې 4 رکاته فرض مونځ کې به بیا ته صرف
دوه رکعاته سفرانه مونځ کې چې په دې مسله باندې ته پوهیږئ. اوس که ته د حرم مکې نه تلې مدینې منورې ته، نو مدینې منورې ته خو سوونه کیلومتره فاصله ده، 78 کیلومتر نه خو ډېره سیوا ده، نو په لاره مسافرې. او مدینه طیبه کې که د د 15 ورځو یا د دې نه سیوا اراده و، نو چې ورسې بیا به مقیم حسابېږي، پوره مونځ به کې. صحیح شوله که نه؟ او که د 15 ورځو نه د کمه اراده و، نو هلته به ګورې مسافر حسابېږي، هلته به ته څه کې سفرانه مونځ به کې، چې په دې مسله باندې تاسو ښه پوهیږئ. دویمه یوه ډېره ضروري مسله کوم، اکثر مسافر چې کوم په سفر باندې ځي دوی په یو غلط فهمۍ کې پراته دي. هغه غلط فهمي دا ده چې دوی دا وایي چې 2 رکعاته خو سفرانه فرض دي، خو که ما 4 وکړو نو دا څه خبره ده، خیر دی، دا خو ډېر ثواب دی، ما ته سهولت شته دی، ما باندې جلدي نشته دی، ما ته ایمرجنسي حالت نشته دی، زه د 2 په ځای 4 رکعاته فرض کومه. نو دا یاد ساته چې دا په غلط فهمۍ کې پروت دی او دا په دې ګناهګاریږي. مسافر باندې 4 رکعاتیز فرض مونځ کې 2 رکعاته دا الله پاک دا واجب دی چې دا به 2 کوي، او واجب چې څوک په قصد پرېږدي دا ګناهګار ګرځي، واجب چې څوک په قصدن عمدن پرېږدي دا دې فاسق او فاجر ګرځي، علما لیکي د عذاب مستحق ګرځي. نو ته به داسې نه کې، ته به 2 رکعاته کې ګورې، دا به نه وی چې یاره 2 خو دي خو خیر دی زه به 4 وکمه. نو بعضې مسافر ګورې دلته په دې غلط فهمۍ کې پراته دي، نو چې په دې باندې تاسو څه یې دا پوهه یې. دا خو تر دې پورې مسله ده که یو مسافر په غلطۍ کې 4 رکعاته وکړه د 2 په ځای باندې، نو ګوره که په 2م رکعت باندې قاعده کړې وه، په عبدهو پاسېدلی او په آخر کې سجده سهوه کړې وه، خو مونځ یې صحیح شوی دی، او که په آخر کې سجده سهوه نه وه کړې، نو دا مونځ دې دوباره راوګرځئ، صرف 2 رکعاته دي وکړي په دغه ټایم کې دننه، او که ټایم تیر شو نو مونځ یې شوی دی، دوباره راګرځول یې واجب نه دي، مستحب دي. صحیح شوله که نه؟ او که نه دی په 2م رکعت د دا وړه قاعده نه وه کړې او دی 3م ته پاسېد او 4، نو بیا خو فرض د سره ونه شو، فرض یې د سره ونه شو، دا به دوباره دا مونځ څه کوي، دا به راګرځئ. او که یو مسافر داسې وکړه چې د قصدن عمدن 4 رکعاته وکړه، قصدن عمدن په عبدهو رسولو پکې پاسې څنګه چې سړی په کلي کې 4 رکعاته کوي چې په حالت د سفر کې نه، نو علماو لیکلي چې فرض ادا شو، خو دا په دې سره ګناهګار وګرځېده، دا په دې سره ګناهګار وګرځېده. نو چې په دې مسله باندې تاسو پوهه او دا نورو مسلمانانو ته هم ورسوئ چې هغوی ته فایده ورسي، نو دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی. د سحر سنت په سفر کې مه پرېږده، دا خامخا کوه، په دې باندې ډېر زیات تاکید راغلی. د سحر د سنتو نه علاوه د دې نورو سنتو مسله څنګه ده، نو ګوره جي که یو کس ته تکلیف نشته، ایمرجنسي حالت نشته، جلدي نشته، بیماری نشته، نو غوره خبره دا ده، افضله خبره دا ده او د ډېر اجر خبره دا ده چې د فرضو سره سره د سنت په ځای باندې راوړي او پوره راوړي. صحیح شوله که نه؟ دا ډېره غوره او بهتره خبره ده. او که تکلیف دی یا جلدي ده یا ایمرجنسي حالت دی، نو بیا خو که پاتې شي نو هېڅ خبره نشته. خو مسله دا وکړه که سره د سهولت نه چا په سفر کې سنت ونه کړو، ښه سهولت ورته شته او صرف فرض یې وکړه او سنت یې ونه کړو، نو دا یاد ساته چې په دې باندې هم دې ګناهګاریږي نه، جایز دي که چا سنت ونه کړه. هر چې د سحري د سنتو مسله ده، د سحر په سنتو باندې تاکید ډېر زیات راغلی، نو علما وایي چې په جاري سفر کې حتی الوسعته د سحر سنتو دا مه پرېږده، ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي که تاسو د اسونو په خپو کې چقنې کیږئ، پامال کیږئ، نو تاسو د سحر سنت مه پرېږدئ. بل حدیث مبارک کې راځي چې دنیا او په دنیا کې چې څه دي د دې نه غوره د سحر دا 2 رکعاته سنت څه دي دی یاد کړي دي. نو دا څومره زیاته د اجر خبره ده، نو لحاظ او څومره تاکید پرې راغلی، نو تاسو د سحر سنت دا د سفر په حالت کې مه پرېږدئ. او یو داسې حالت دی چې ډېر تکلیف دی او ډېر ایمرجنسي حالت دی او ډېر د جلدۍ حالت دی، نو بیا خیر دی که د سحر فرض وکړئ او سروي سنت پرېښود، بیا څه خبره نه ده، خو حتی الوسع پرېښودل دا نه دي پکار. بله مسله، یو مسافر رور تپوس کوي چې زه سعودي ته راغلی یم، خو دلته زما مستقل دیره معلومه نه ده چې زه په هغې کې ګینې پاتې کېږم او بیا ترې نه زه مزدورۍ لازم، زه په ټول سعودي کې وایي ګرځم، او زه چې چېرته هم لاړ شم هلته زما د 15 ورځو یا د دې نه سیوا اراده نه وي، زما دا پته نه لګي چې دلته ورځې څارم که 2 ورځې څارم، نو د دې جواب دا دی چې ته به مسلسل د سفر په حالت کې
چې په یو ځای کې ستا دا پړاو نه که نه او ستا دا یقیني پته نه چې دلته به زه 15 ورځې یا د دې نه سیوا تېرومه نو ته مسافر یې، ته په حالت د سفر کې که مسلسل ته داسې ګرځې نو مسلسل ته په حالت د څه کې د سفر کې که ځان له دې مونځ کو یا د چا له جمع ورکوله 4 رکاتیز فرض مونځ به 2 رکاته کې او که د هغه ځای په امام پسې دې کو نو بیا به څه کې 4 رکاته به کې. بل یو کس تپوس کوي چې په سفر کې زما نه د ماسپښین د مازدیګر یا د ماسخوتن فرض قضا شو او بیا زه کلي ته لاړم دیرې ته لاړم او هلته د دې قضا ما راوړه نو زه به 100 رکاته راوړم. نو جواب دا دی چې تا نه څو قضا شوي حق قضا به راوړې. سفر کې چې 4 رکاتیز فرض مونځ قضا شي نو 2 رکاته دي په مسافر نو کلي کې به هم د دې 2 رکاته قضا راوړي. صحیح شو، 2 رکاته هغه سفرانه مونځ قضا دا به راوړي. که په کلي کې او په وطن کې د چا نه د ماسپښین یا د مازدیګر یا د ماسخوتن مونځ قضا شوی په سفر کې دی وایي ما ته سهولت دی زه به هغه د ماسخوتن یا د مازدیګر یا د هغه ماسپښین چې ما نه په کلي کې قضا شوی د هغه مونځ قضا به راوګرځوم نو په سفر په حالت کې به دا 2 رکاته نه راګرځئ. ګورئ هغه 4 قضا شوي نو 4 به راګرځئ او په کلي کې قضا شوی دی. دا ډېر اهم مسایل دی او د مسلمانانو ورونو ته ضرورت دی نو که د هغوی سره شریک کړي دا به ډېره د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی.